بسم الله الرحمن الرحیم. د وطن رادیو FM 90.8 د دې خپرونې کیسه به درته وایم. ډېرو خوږو درنو اورېدونکو، د خپل کوربه سید عادل له اړخه د مینې او خلوص نه ډک نیکې هیلې او احترامات او سلامونه قبول او منظور کړئ. هیله ده چې روغ جوړه خوشحاله وئ، د ژوند د هر یو رنګ نه به ښه په نر او په ډاډه زړګي باندې خوندونه او مزې اخلئ. قدرمن اورېدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ د هر پیر په ورځ یعنې د 9 په شپه باندې راځو او ستاسو دپاره کیسه د خپرونه راوړو چې کیسه به درته وایم. نن هم د هغه زوړ پروګرام له خو زه نه وم راغلی. د هغې نه مخکې ما تاسو ته د منګری ناول یو کیسه شروع کړې ده چې په هغې کې موږ 3 ټوکه ستاسو سره شریک کړي وو. 4م ټوک به سره نن شریکوم، خو دا ضروري ګڼم چې دا کیسه دغه ځای پاتې شوې وه چې منګری ورته ډېر په فخریه انداز سره ووایي. منګری نور هم زرتاش قایل کړو. ستا د نوم پوښتنه مې ونه کړه چې ستا نوم څه د دې وخت کې هغه چې بریف کیس یې راغوستو او دی پرې ډز وکړو، بیا یې تپوس کوي چې ستا څه نوم دی. هغې ورته خپل نوم وښو منګری، او دا دوی د وړوکوالي ملګري وو. څه وخت کې چې دوی هغه پلار چې کوم دی نو دوی باندې سخته وه او دوی په ایجنسۍ کې پناه اخیستې وه، دوی په والد صاحب سره. بیا دوی په وړوکوالي د یو بل سره ډېر اشنا وو. دا کیسه خو به تاسو ته څه یاده هم وي، خو بیا دغه ځای کې چې دا کس رخصت شو، زرتاش رخصت شو، نو منګری ورته په آخري الفاظو کې دا ووایي چې د خدای په امان. نو زرتاش لاس وخوځول او د مړ زلمي موټر یې روان کړو. منګری یو سوړ اسویلی وکړو، تر هغې یې په موټر پسې کتل تر څو چې د سترګو د نظر نه پناه شوی نو. کله چې موټر د غره په یو موړ کې پټ شو، دا وخت د منګری د خولې نه بې اختیاره ووتل، د خدای په امان. منګری په اول ځل زرتاش پیژندلی و. هغه د ماضي په سرحدونو کې ورګډه شوه. هغه د وړوکوالي زمانې بیا د سترګو وړاندې تېره شوه. هغه د زرتاش سره په شګو کې لوبې کول، هغه په شګو کې کوټنۍ جوړولې او ورانولې، هغه په نه خبره خفه کېدل او بیا په نه خبره په خوله کېدل. د یادونې یو یلغار و چې منګری په مخه کړې وه. ناڅاپه یې ځان ته پام شو او د ځان سره وبوږنېده. هغې خپل ځان په خپله ملامته کړو. د ډېرې مودې پس خو درته نن زرتاش میلاو شوی و. تا خو د هغه سره په سمه خوله خبرې هم ونه کړې. تا هغه ته نوم هم منګری وښودو. هغه تا سره مینه کړې ده، بې غرضه، پاکه او بې لوسه مینه. تا سره د هغه د مینې هېڅ احساس نو. ته څومره خودغرضه یې. هغه د انسپکټرۍ په وردی کې څومره ښکلی ښکارېدو. د هغه درمیانه قد، د هغه غټې غټې سترګې، د هغه سور سپین ګول مخ، د هغه د تلو انداز، په هغه کې د مردانه حسن ټول صفتونه موجود دي. هغه څومره زړور دی چې یوازې ځان په ساده جامو کې په داسې ګران مهم وځي چې دا د یو فرض شناس افسر خاصه ده او قوم او ملک ته هم د داسې افسر ضرورت دی. منګری ته خپل ضمیر بار بار غږونه کول، هغې د حالاتو په شا تنبولو او د خپل ضمیر د بار بار غږونو د بچ ساتلو نه خپل ضمیر ته د ځان سره ووایي زه مجبوره یم، زه مینه نشم کولی، زه مینې ته وزګاره نه یم، زه د انتقام په اور کې سوځم. منګری خپل ضمیر ته تسلي ورکوله. زرتاش په یو خطرناک موړ کې چې کله موټر کټ کوو، نو دغه وخت شیرو په سچل سره د موټر ګیټ غلې غوندې کولاو کړو او د موټر نه یې لاندې ډېرې ژورې کندې ته ځان ورغړو. زرتاش د شیرو د پریوتو په اواز پسې مخ واړو. هغه ولیده چې شیرو په کاڼو او غڼو کې رغړېده. هغه دا وخت په ډېر جوړ تللی و. زرتاش په هغه ډزې کولې او هغه به په ډېره چستۍ او مهارت د ډزو نه ځان بچ کوو او دغسې شیرو خپل ځان د زرتاش نه بچ کړو. زرتاش حیران و چې څه وکړي. په شیرو پسې ورکوز شي که بریف کیس او د زلمي سمګلر مړې تاڼې ته ورسوي. او دغسې هغه د زرتاش د ډېر کوشش باوجود هم د قانون د ګریپ نه ځان بچ کړو او زرتاش ته د خپلې ناکامۍ احساس وشو. قدرمن اورېدونکو، ملک امین په حجره کې ناست و. په دا خبره یې سوچ کوو چې شیرو دومره ډېر ناوخته ولې کړو. ناڅاپه شیرو په دروازه کې ښکاره شو. ملک امین د هغه په لیدو په کټ کې کېناست. د پاسېدو دپاره یې ډنګورۍ په ترخونو کې سمې کړې او په ځمکه ودرېدو. د شیرو په وښکو اوس هم نری وینه بایده. جامې یې ځای په ځای شلېدلې وې. د وجود ځینې حصې یې په وینو رنګ وې. د ملک امین د خولې نه بې اختیاره ووتل دا څه دي. ملک امین په ډېر حسرت سره وویل په حجره کې د نورو ناستو کسانو سترګې هم
د شیرو په طرف واوړېدلې. په ډېره بده بلا اوښتی وم، خدا شکر دی چې ځان مې بچ کړو. شیرو د کېناستو سره یو اوږده ساه واخیسته او اوبه یې وغوښتې. اوبه راوړئ. دا دې څه ووایي؟ بلا خو ته پخپله بله بلا به هم د تا نه بغیر چېرته وي، او که واقعي دا بلا دومره زوروره وي نو بیا زما بلاګانې د څه دپاره دي؟ ملک امین شیرو ته مخامخ شو، ډانګوره یې په ترخونو کې واچولې او په یو خپه ودرېد. دې ته خو زه هم فکر وړی یم چې ستا دا بلا په هغې بلا برې ولې ونه موندو. شیرو د جامو نه ګردونه څڼوال شروع کړل. اوبه یې په غړپ غړپ وڅکلې. لږ په ساه شو. معلومیږي داسې چې لکه دا بلا په تا ډېره زوروره وه، ځکه چې اوس دې هم ساه زړه ته سمه نه ګډېږي. ملک امین په شیرو باندې طنز وکړو او مخ یې واړاوه. په ډنګورو څو قدمونه مخکې لاړو. دا بلا عین په هغه موقعه ورسېده کله چې موږ د مال تبادله کوله. افسوس که دا بلا نه وی را رسېدلی نو پولیس انسپکټر به تا اوس په خپلو خپو کې پروت لیدلی وی. شیرو په ډېر فخریه انداز کې په خپله توره ږیره باندې ګوتې ووهلې. د دې نه خو داسې معلومیږي لکه چې انسپکټر ته اطلاع هم دغې بلا ورکړې وي. ملک امین هم اړخ بدل کړو او وی بلکل زما هم دا خیال دی. شیرو د ملک امین د خبرې په تایید کې ووی د دغې بلا څه نوم و، څه اته پته یې درته معلومه ده او که نه؟ نور څه نه خو نیم خبر. البته انسپکټر ته یې نوم منګری ښودلی دی او دا یې هم ورته ووی چې منګری چې څوک ټک وهلی دی بچ نه دی پاتې شوی. شیرو د هغه په جواب کې ورته ووی منګری عجیبه نوم دی، دا نوم په اول ځل باندې اورم. خیر ته دا پرېږده. د مال څه وشو؟ د مال ملک امین په کټ کې اړخ بدل کړو او تپوس یې ترې وکړو. نو دی ورته جواب کې وایي چې مال خو د هغې بلا په وجه انسپکټر ته ورسېدو او هر څه یې په خپل تحویل کې واغستل. شیرو خپل شکست تسلیم کړو. اوهو دا خو ډېر بد شو. خیر ګورو به، ته اوس ورځه خپل آرام وکړه او زه هم ورځم په دې خبره باندې لږ سوچ کوم. ملک امین ډانګوره په ترخونو کې واچولې او کور ته د ډانګورو لګولو په زور ننوت او په کټ کې په تیر ملا سملاس. په بله ورځ سهار چې لا زرتاش سم په تاڼه کې ناست نو چې د ټلیفون ګنټي وګړنګېده. هلو. زرتاش ریسیور اوچت کړو او په میز پرتو پایلونو ته یې کتل. ملک امین خبرې کوم. ښه جي. ملک امین زر په جواب کې وویل چې په اواز کې استراف صفا ښکارېدو. خیر خدای ملک صاحب. زرتاش پوښتنه وکړه خیر چېرته دی؟ زه دا پوښتنه کوم چې دا منګری څوک ده چې د شریفو او عزتدارو خلکو خوبونه یې حرام کړي دي او دا د دهشتګردي به تر څو وي؟ د ملک امین لهجه ډېره ترخه وه. دې ته خو زه هم فکر وړی یم چې یو طرف ته خو د قانون مدد کوي او بل طرف ته لوټ مار قتل او ډاکۍ معمول جوړ کړی دی. خو ته د دې خبرې هېڅ فکر مه کوه. زرتاش ملک امین ته د تسلي ورکولو په انداز کې وویل فکر به ولې نه کوم؟ د فکر خو خبره ده چې تر اوسه ګرفتاره نه شوه. د ملک امین لهجه د طنز نه ډکه وه. ډېره زر به ګرفتاره شي. مجرم که هر څومره چالاک شي خو د قانون د پنجو نه نشي بچ کېدی. د قانون لاسونه ډېر اوږده دي ملک امین صاحب. زرتاش په فخریه انداز کې وویل هر څه چې دی خدا د قانون دپاره یو چلنج حیثیت لري. ملک امین زرتاش ته د پیغور ورکولو په انداز کې دغه خبره وکړه او هغه بله ورځ خو منګری لا حیرانونکي کار وکړو چې خلک یې په حیرت کې واچول. کار دا و چې خیرو د یو غریب مزدورکار پیغله لور د ټوپک د نالۍ په زور راوچته کړې وه او په حجره کې یې د څو ناستو کسانو په وړاندې یو کمرې ته ننویسته. په ځان پسې دننه طرف ته تنبې بندې کړې
پیغلې چغې وهلې، منتونه یې کول، خو د هغې منتونه چا هم نه اورېدل، لکه چې د حجرې کسان کاڼه وي، لکه چې د خیرو سره په دغه کار کې برابر شریک دي، یا لکه چې خیرو ته چا څه ویلی نه شو. هغه په زوره زوره چغې وهلې چې دا وخت ناڅاپه د حجرې نه په سپاسره یو زبردسته دماکه وشوه، تور لوګي پورته شو، او په دا تورو لوګو کې منګری راښکاره شوه. په دې کې منګری راښکاره شوه. د منګری په لیدو د سترګو په رپ کې حجره د خلکو نه خالي شوه. منګری د کمرې دروازې ته یوه زوروره دیکه ورکړه. د دیکې سره دروازه د کمرې دننه طرف ته پرېوته. خیرو د تنبې طرف ته متوجه شو. هغه منګری ولیده چې دا وخت په خپل مخصوص لباس کې وه. هغه په منګری حملې کولو ته تیار شو. څنګه چې هغه په منګری حمله کوله، منګری د مخکې نه په خیرو ور ټوپ کړو او په ځیګر کې په جوړو ووهو او څو قدمه لرې په دیوال ور وغورځو. په دیوال دومره زور سره ولګېده چې بیا واپس منګری ته را رسېدو. دا ځل یې په کراټو په سټ کې ووهو چې د سټ هډوکی یې کړپ کړپ وکړل او په ځمکه پرېوت. څنګه چې بیا پاڅېدو، منګری د هغه په سترګو کې ګوتې ور ومنډلې او د هغه د سترګو نه سرې سرې وینې جاري شوې. خیرو په سترګو لاس نیولی و، د درد د شدت نه په ځمکه پړړېدو او منګری په خندا وه. ناڅاپه یې خندا بنده کړه او د خیرو په مخ یې لاړې تو کړې او ویې چې یو کچه سړي ته د کچه کار کچه سزا پکار ده. همدې سره یې د پیغلې لاس ونیو او د ځان سره روانه کړه. په چا کې هم دومره جرأت نه و چې غږ یې کړی وی. د ملک امین یکې یوه نوسۍ نوري چې اوس پیغله شوې وه او په ملک امین ډېره زیاته ګرانه وه، ځکه چې دغه یکې یو نوسۍ ورپاتې شوې وه. زامن خو یې په دښمنۍ کې بایللي وو، نو ځکه یې هم ټوله مینه په نوري باندې وه چې د هغې د هر خواهش به یې ډېر خیال ساته او ډېر په مینه به یې پوره کوو. نوري یې د مینې مرکز جوړ شوی و. هغې به چې هره کومه خبره ونیوه سر ته به یې ضرور رسوله. هغه ډېره ضدي وه، هر څه یې په خپله مرضی کول. ډېره سرتیزه هم وه. د هغې خبره به د کاڼي کرښه وه چې څه به یې خوښ شو هغه به یې ضرور حاصلول. په ځان باوري وه، په ځان یې پوره اعتماد و. ځواني او ښایست هم وله خدای پاک ورکړي. ډېر په فیاضۍ سره الله پاک ورته حسن او ښایست او ځواني وربخلې وه. لمر په ډوبېدو و، باران ورېدلی و. ځای په ځای د باران اوبه ډنډ ولاړې وې. د بوډۍ ټال د اسمان په لمنه کې راختلی و. موسم ډېر خوشګوار و. په داسې وخت کې نوري ته موټر ور ودرېدو. هغې ډېر کوشش وکړو چې موټر بیا سټارټ کړي، خو نه سټارټ کېدو. په ډېره مشکله یې د سړک نه یوې غاړې ته وویست او یو ځل بیا یې د موټر بانټ په لته ووهو. په بانټ خو یې څه ونه کړل، ولې خپه یې ضرور ودرېده او د ډېر درد نه یې خپه په دواړو لاسو کې ونیوه او په ټیټه مله په یوه خپه ودرېده. ناڅاپه یې په سړک یو را روان موټر ولیدو. خپه یې پرېښوه او ودرېده. موټر را نږدې شو، لاس یې ورته وخوځاو، خو موټر ونه درېدو، بلکې د ودرېدو په ځای په یو شخ کې د هغې په مخ کې تېر شو. په سړک کې ډنډ څخه ولاړې اوبه چې وې د هغې په مخ ور وویشتلې. هغې د غوسې نه غاښونه وچیچل او په موټر پسې بد وکتل. څو غټې کنځلې ورپسې هم ور وویشتې. د موټر په مالک پسې ور وشاغولې او غلې راغله د موټر سره بیا ودرېده. څه شېبه پس یو جیپ را روان په سړک ولید. په منځ سړک کې ودرېده. جیپ را نږدې شو. د ودرېدو اشاره یې وکړه، خو جیپ هماغسې یوې غاړې ته شو او مخکې تېر شو. هغه بیا غوسه شوه او په خپل ځان کې یې غوسه ډېره زیاته کابو کړه. خدای خبر چې زرتاش ته څه زړه ووی او جیپ یې په ریوس راوست او د نوري سره یې نږدې ودرېده. د جیپ نه سر را وویست. څه چل دی؟ زرتاش د نوري نه پوښتنه وکړه. موټر نه سټارټ کېږي. نوري سترګې ټیټې نیولې وې، د پلو لاندې رو ووی موټر نه سټارټ کېږي. په داسې وخت کې د یوې پیغلې دپاره یوازې بهر وتل ښه خبره نه ده، او بیا چې داسې غرونه هم وي. زرتاش په نوري یو نظر تیر کړو. د موټر بانټ یې پورته کړو. ډېر کوشش یې وکړو خو بې سوده. ما ته څه پته وه چې په داسې وخت کې او په داسې ځای کې به خرابېږي. نوري په بلتیجي نظر زرتاش ته وکتل.
ته به چېرته ځې؟ زرتاش په نوري د سرسري نظر تېرولو نه پس پوښتنه وکړه زه به کلي ته ځم. د نوري په انداز کې سادګي وه او یو ښکلې ادا وه. کوم کلي ته؟ خپل کلي ته، د ملک امین کلي ته. ملک امین زما نیکه دی که نه؟ نوري په یوه ساده پیژنګلو په انداز کې وویل راځه چې ودې رسوم. زرتاش نوري ته په وروستني سیټ کې د ناستې دپاره وویل. نوري جیب ته وخته، په سیټ کېناسته او جیب روان شو. هغې د جیب په شیشه کې زرتاش ته کتل. واقع چې هغه د مردانه حسن مجسم تصویر و. هغه په سرکاري وردی کې لا ښکلی ښکارېده. د هغه د ګول مخ، د اوږدې اوږدې بڼوڼې سترګې او د انغښتې وجود په تماشه وه او یو ځل خو یې قدرتي طور سره د زرتاش د سترګو سره سترګې وجنګېدې. د هغې سترګې بې اختیاره د هغه د سترګو د وړاندې د حیا نه ټیټې شوې او د اننګو په څوکو یې د حیا سرخي خوروره شوه. د جیب په شیشه کې یې په چیکړو ککړ مخ ته وکتل چې موټر د هغې په مخ او جامو ورنوستلې وي او د هغې په مخ او جامو پورې خښې وي. بې اختیاره یې په خپل ځان پورې وخندل، خو د څه خیال په راتلو یې زر خوله په لاس کې ونیوه او خوله یې داسې بنده کړه لکه چې چېرته یې بیا ډوسپړدرې دي او د جیب په شیشه کې بیا سترګې ورخښې کړې. باران د موسم په رنګینۍ کې اضافه کړې وه. باران د موسم په رنګینۍ کې اضافه کړې وه. د ځمکې نه د باران د ورېدو خوشبويي خطه. سړه سړه هوا چلېده چې د نوري په مخ به یې زلفې چیړلې. هغه په داسې خوشګوار موسم کې او په عاشقانه ماحول کې په شیشه کې د زرتاش په کتو نه مړېده او په ټوله لار کې د جیب د شیشې نه سترګې وانړولې. ناڅاپه جیب یو ګړس سره ودرېدو. هغه د ځان سره وبوږنېده. بیبي ستا کلی راورسېد. هغه د زرتاش اواز رابیداره کړه. په زرتاش یو نظر تیر کړو او د جیب نه کوزه شوه او د خپل کور په طرف روانه شوه. د کور په وره کې ودرېده او یو ځل بیا یې مخ راواړو. خو زرتاش جیب روان کړو. هغې په جیب پسې دومره کتل تر څو چې د نظر نه پناه شوی نه. هغه په درنو درنو قدمونو کور ته ګډه وډه روانه شوه. هغې خو په زرتاش هغه وخت زړه بایللی و کله چې د زرتاش د سترګو سره د جیب په شیشه کې سترګې جنګېدلې وې او د هغه د سترګو د وړاندې یې شکست تسلیم کړی. په هغې کې دومره همت نه و چې ایثار کړی وی. څه چای اوبه یې ورباندې څکلی وی. هغه د شپې په کټ کې پرته وه، ستړې وه، ډډې په ډډه اوړېده په دې غرض چې خوب ورشي. خو خوب چېرته ورتلو؟ خوب خو هغه و چې زرتاش د ځان سره وړی و. هغه په کټ کې اوړېده راوړېده لکه چې د ځوانۍ احساس یې رابیدار شوی وي، لکه چې د مینې احساس ورته په شدت سره شوی وي، لکه چې د ټولې ورځې ستوماني د هغې په رګ رګ کې شامله شوې وي. خدای خبر چې د هغې څه وخت سترګې درنې شوي دي او اوده شوې وه. داسې اوده شوې وه چې لمر نیزه نیزه ختلی و او هغه په خواږه خوب پړ مخې په کټ کې پرته وه. هغه د نیکه نیازبینه نمسی وه. د چا مجال و چې د خوبه یې پاسولی وي. هغه به په خپله مرضی اوده کېده او په خپله مرضی به پاسېده. کچه غرمه وه چې هغه د خوب نه په خپله پاسېده. مخ راسویدل، ناشته یې وکړه او بیا خپلې کمرې ته ننوته. په کټ کې پرېوته. بالښت یې ځان سره راجوخ کړو. ټلیفون یې ډایل کړو. یو لاس کې یې ریسیور و او بل لاس یې زنې ته لاندې کړو. هلو اواز د زرتاش غوږونو ته ورسېد. هلو. زرتاش د هلو په جواب کې ووی. د نوم پوښتنه نه کوي؟ نوري ډېر په دلربانه انداز کې ووی. ته څوک یې؟ زرتاش ورته وایي چې په بېزارۍ سره ووی زما پوره نوم نور جماله دی، خو نیکه او د کور نور خلک راته د ډېرې مینې نه نوري وایي. نوري په ډېره بې باکۍ سره په جواب کې ووی کومه نوري؟ څوک نوري؟ زه نوري موري نه پیژنم. زرتاش ته لا علمۍ په اظهار کې ورته ووی شکر دی چې زما نوم خو دې په خوله واغست. د نوري په لهجه کې خوشحالي وه. ګوره بیبي ستا نوم که نوري دی او که نور جماله، زما له دې سره هېڅ غرض نشته. د مطلب خبره کوه. د زرتاش په لهجه کې نوره هم نرمي هم او ګرمي هم وه. زه تا سره مینه کوم.
نوري ریسیور بل غوږ ته واړو پرلت یې په کټ کې ووهه او کېناسته د جذباتو په شدت کې ماته شوه دا څه ګډې وډې وایې زرتاش په ډېر حیرت سره وویل زه ګډې وډې نه ویم ته ګډوډ شوی یې تا نه پرونی واقع جوړ هم هېره شوې ده چې تا زما مدد کړی او زه دې کور ته را رسول یم نوري د زرتاش په جواب کې وویل دا زما اخلاقي فرض بیبي زرتاش مختصرا دا خبره وکړه نو بیا ستا شکریا ادا کول هم زما اخلاقي فرض جوړیږي نوري په ډېره مینهناکه لهجه کې وویل بس که نور هم څه ویل غواړې زرتاش حتمي خبره واوروله ډېرې خبرې مې په زړه دي خو ډېر څه ویل غواړم نوري یو سوړ اسویلی وکړو اوف خدایا دا څه په شیشکه واوړېدم زرتاش په ډېره بېزارۍ سره وویل څه دې ووایي زه شیشکه یم شیشکه به دې مور وي شیشکه به دې خور وي تا ته مې ویلي نه ویلي نه دي زه نور جماله یم نور جماله نوري په مخ پرتې زلفې واړولې بالغ یې زنګونونو ته راجوخ کړو ته لیونی شوې خو نه زرتاش نوري وټوکله لیونی شوې خو ته ګوره د ښکلې ښځې رفاقت د سړي دپاره د خوشبختۍ علامت وي نن بخت او تخت دواړه په تا مهربان دي چې زما غوندې ښکلې پیغله په تا مینه شوې ده او ته خدای خبر ده او ته د خدای ناشکري کوي یاد لره چې ته زما ضد یې او زه چې څه خوښ کړم هغه زما ضد جوړ شي نوري چت ته وکتل هغې سره د مایوسۍ احساس مل شو هغې ته هغه وخت داسې ښکارېده لکه چې واقعي زرتاش د هغې په نصیب کې نه وي نو بیا ته خپل ضد پوره کوه تکړه شه دې سره زرتاش یو کړپ سره ټلیفون بند کړو یو سوړ اسویلی وکړو داسې لکه چې د زړه بوج یې لږ کم شوی وي نوري ریسیور د غصې دغسې غوږ سره نیولی و خو چې اواز رانغی نو په خپل یې ټلیفون بند کړو او په زړه کې خپل ځان ملامت کړو چې هغه ولې داسې وکړل منګری د غرونو په لمن کې په خپل مخصوص د منګری په لباس کې په جیب کې په مزه روانه وه تورې چشمې په سترګو لګولې وې مخکې یې کتل بند سړک کې غټې تیږې پرتې وې او سړک بند و هغې جیپ یوې غاړې ته ودرو او راکوزه شوه او د سړک د میز نه یې یوه تیږه لرې کوله هغه په ټیټه ملا تیږې پسې ور ټیټه شوه یوه غټه تیږه یې لرې کوله چې ناڅاپه په تیږه یو دروند بوټ پرېوت منګری پاس وکتل زرتاش ولاړو زرتاش په تیږه نور هم بوټ ټینګ کړو زور وکړه زرتاش ورته موسکی شو کوی زور وکړه منګری نو دا ته اوس به د دې ټوپۍ په هوا کې خبرې کولې په خدای خبر چې په تا مې لاس ولې نه اوچتېږي د منګری په شونډو نری د ناخوالۍ موسکا خوره وه په خبرو نه کېږي شابه زرتاش هغه چیلنج کړه هغې د یوې تیږې کریکې سره زرتاش په داسې په زور سره په کراټې ووهو چې څو قدمه لرې پرېوت او د پرېوتو سره بیا ډېر زر پاسېده او د منګری په جامه کې یو دروند سوک ور خلاص کړو چې په تندک په خپل جیب پړ مخې ور پرېوته خو ډېر زر په تیر ملا ور واوړېده دا وخت زرتاش په منګری تماچه ایستلې وه د دې نه مخکې چې زرتاش د تماچې په ماشه ګوته ټینګه کړې وه منګری د هغه تماچه داسې په زور سره په لته ووهله چې په هوا کې یې خبرې کول شروع کړه تماچه لاړه په هوا کې وه چې منګری یو اوږد ټوپ په تماچه پسې ور ووهو او په هوا کې یې تماچه ونیوه او په هوا کې یې د تماچې نه جاجر وویستو او خالي تماچه یې زرتاش ته ور وغورځوله هغه تماچه په لاس کې اړوله کله به یې منګری ته کتل او کله خالي تماچې ته منګری جیب ته د ختو نه مخکې په زرتاش یو نظر تیر کړو او جیب ته وخته جیب یې ډېر په تیزۍ سره مخکې تیر کړو او بیا یې ډېر زر په ریورس راوست او د زرتاش په مخ کې ودرېده زما د لیوه کوشش مه کوه انسپکټر صاحب زما نوم منګری دی او د منګری 100 لارې دي او 100 سره اوزګارې وي منګری د جیب نه نیمه راوغورځېده او په زرتاش یو ډک نظر تیر کړو او بیا په یو جنګ کې یې جیب وویست زرتاش په ډېر افسوس سره په ورغوي کې د بانس لخته ووهله
په بل سبا چې زرتاش لا په تاڼه کې لا سم ناست نه چې د ټلیفون ګنټې وټنګېده. هلو، زرتاش ریسیور اوچت کړو. منګری خبرې کوم. د مخالف طرف نه اواز راغی، منګری. زرتاش د منګری نوم په سوالي انداز کې واغست. ډېر بد در باندې لګي دا نوم. د منګری لهجه کې طنز و. د مطلب خبره کوه منګری. زرتاش مختصرا وویل، زه تا ته یو راز ښودل غواړم. راز؟ راز خو ته پخپله یې چې ټول خلک دې په چکر کې اچولی دی. خلک مې په چکر کې اچولی دی، خو تا په چکر کې اچولی یم. نو بیا وایه. داسې نه، دا د لیدو سره تعلق لري. پخپله راشه. انسپکټر ورته وایي چېرته درشم؟ هغه د ابشار سره نږدې د چینار د ونې لاندې د چینې په غاړه. خو که بیا دې چکر وچلو نو بیا به چکر نه چلیږي. خو ته ضرور راشه. ډېره ښه ده، زه به ضرور راځم. انتظار کوه. زرتاش ریسیور په کړس کېښوده او غځونې یې وکړې. ډېر زیړ مازدیګر و. د لمر زیړي رڼا د مازدیګر په ښکلا کې نور هم اضافه کوله. شړېدونکي ابشار په فضا کې یو ارتعاش جوړ کړو. په داسې ښکلي زړه راښکونکي منظر کې منګری د زرتاش په انتظار کې د چینې په غاړه ناسته وه. خپل مخصوص لباس یې اچولی و. د چینې په صفا او رڼو اوبو کې یې خپې ګډې وډې وهلې. د چینې نه به یې اوبه په لپه کې راواغستې او بیا به یې واپس په چینه کې توی کړې. هغې به چې په اوبو کې لپه ډکه کړه نو په سپینو او رڼو اوبو کې به د هغې لپه داسې ښکارېده لکه چې په اوبو کې اور لګېدلی وي. منګری چې دا ځل یې د اوبو نه لپه ډکه کړه او په لپه کې وکتل نو د زرتاش سوری په لپه کې ولیده. زر یې لپه په اوبو کې واړوله او په شا یې مخ واړو. زرتاش ورته مخامخ ولاړو. منګری د مخ نه نقاب لرې کړو. په مخ یې ګېډې ګېډې زلفې خورې ورې وزنګېدې. هغه حیران دریان هغې ته وکتل. دا وخت د هغه د حیرت انتها نه وه. نقاب منګری د مخ نه لرې کړی او د سترګو نه یې تورې چشمې زرتاش ته پخپله ور راوشو کولې. هغه په اول نظر هغه وپېژنده. د خولې نه یې بې اختیاره وختل. مهناز؟ مه وایه ماته مهناز، زه منګری یم. ته منګری نشي جوړېدی، ته مهناز یې. زما مهناز، زما مینه، زما مهناز. زه نه مهناز یم او نه ستا مینه یم. زه صرف منګری یم. منګری چې یو ځل چاته ټک ورکړم بچ نه پاتې کېږي. یاد که هغه وخت، هغه د مینې خبرې، هغه وخت بل او اوس بل دی. ما خو تا سره په خوبونو کې هم مینه کړې ده. ما اخله ماته د مینې نوم. تا د مینې تش نوم اورېدلی دی. د خدای دپاره زما دنیا ته واپس راشه. داسې وګڼه لکه چې ستا دنیا را واپس نشي. زما او ستا منزل یو دی. د ژوند په هر پړاو او قدم په قدم تا سره یم. نه نه نه، زما او ستا لارې جدا جدا دي. ته د قانون محافظ یې او زه د قانون باغي یم. ته د مینې په اور کې سوځې او زه د انتقام په اور کې سوځم. نوري دا وه خدای خبر د څه وخت د پټه ولاړه وه او د دوی خبرې اورېدلې. خو نوري صبر تمام شو او لاسونه یې وپړکول. څنګه یې وپړکول؟ منګری او زرتاش د لاسونو په پړکا پسې شاته وکتل. نوري ولاړه وه. په زوره زوره یې وخاندل او یو ځل یې بیا لاسونه وپړکول. د زرتاش او د منګری په منځ کې د خبرو سلسله وشلېده. منګری نوري ته وکتل. زر یې نقاب په مخ راواچو. جیب ته وخته او په یو جنګ کې د سترګو نه پناه شوه. زرتاش حق ډک ولاړو. د منګری په جیب پسې یې کتل. نوري د خندا نه شنه وه. په دواړو لاسونو یې پختۍ نیولې وې. زرتاش پټې سترګې ولاړو. د چا په خیال کې چې پټې سترګې ولاړې هغه خو لاړه. نوري د زرتاش د خیالونو سلسله ماته کړه. ستا د دې سره څه راز دی؟ هغه زما مینه ده. زرتاش نوري ته په نفرت سره وکتل.
په ما کې څه کمی دی، ړنده یم، ګوډه یم، شله یم، که کاڼه یم، که بدصورته یم، که غریبه یم. د نوري په ذهن کې یو شور و، یو اضطراب و چې د هغې په زړه کې خوځېده، یوه لمبه وه چې د هغې روح یې سوځو. هم هغه زما هر څه هر څه ده. زرتاش د نوري په زخمونو نوره هم مالګه ور ودوړوله. څوک یادی؟ هغه ډاکي ماره اوس زما په مینه ډاکه اچول غواړي. هغه قاتله چې اوس زما ارمان قتلوي. د نوري په مخ مختلف قسم رنګونه په یو رنګ په بل رنګ تلو راتلو. ما خو چرې هم تا سره مینه نه ده کړې او نه مې چېرته تا سره د مینې لوظونه کړي دي. زه تا سره مینه نه کوم. زرتاش صفا انکار وکړه د نوري نه. که تا ته یاد شي نو ما تا ته ویلي و که نه چې زما چې څه خوښ شي هغه زما ضد جوړ شي. نوري د ډېرې غوسې نه په ځمکه خپې وټکونې او اواز یې بدل شو. دا ستا وهم دی. زرتاش د نوري په جواب کې ورته وویل ما ته دا هم خوږ دی. زه بغیر د تا نه بل څوک خپلول نه غواړم. زه به په هر صورت کې تا خپلوم او په بله معنا کې زه پښتنه هم یم. نوري واقعي د زرتاش په رویه خفه شوې وه. هغې داسې محسوسوله لکه چې د هغې په وجود څو منه واوره پرته وي. پښتنې داسې وي لکه د تا غوندې ته خو د حد نه مخکې تیزی. زرتاش هغه وټوکله. ډېرې خبرې ورته وکړې. مینه حدونه نه مني، مینه ړنده وي، مینه پښتو ته نه ګوري او ما تا ته یو ځلې ویلي دي چې زه تا سره مینه کوم. نوري په یو سا باندې لکه د ښځو د روایات تر مخه ډېرې خبرې وکړې. خو زه تا سره مینه نه کوم. زرتاش مخ واړو او په اوږدو قدمونو روان شو. چېرته ځې؟ نوري د هغه لمن ونیوه او په مخ راماتې زلفې یې وڅنډلې. زرتاش ورته وایي جهنم ته ځم. زرتاش د نوري نه خپله لمن څنډ وهله او مخکې روان شو. جهنم ته خو زه هم در سره ځم، ودرېږه. نوري د زرتاش مخې ته ودرېده. هغه د ځان نه لرې کړه او په تیزو قدمونو روان شو. نوري په هغه پسې هم روانه شو. غږونه کول خو هغه داسې بې پروا روان و لکه چې هیڅ نه اوري، لکه چې غوږونه یې کاڼه وي. نوري لا په هغه پسې غږونه تیز کړل چې د یو طرف نه شیرو راښکاره شو او د نوري په خوله لاس کېښودو او د هغې خوله یې بنده کړه. څوک یې دیدن پسې ړندېږي، څوک یې دیدن پسې ړندېږي او څوک یې د کټه غورځوي چې خوب راځي نه. شیرو ټپه وویله او د هغې په خوله یې لږ نور هم لاس ورټینګ کړو. نوري هغه ته بد وکتل او تورخ شو چې د نوري د ګس لاس څپېړه د شیرو په مخ پرېوته. شیرو په مخ لاس ونیو او نوري یې څنډ وهله. نږدې وه چې په ځمکه پرېوتې وه خو ځان یې سنبال کړو. رانږدې نه شي ګورئ. نوري څو قدمه وروسته شو. اخر موږ خو هم په سینه کې زړه لرو او ستا خو ټولې مهربانیانې په انسپکټر دي. هغه خو لاړو. شیرو نوري ته لږ نور هم ورنږدې شو. زما خبره ومنه او که نه منې نو زه به دې نیکه ته صفا ووایم چې ستا نیازبینه نمسی د انسپکټر سره مینه کوي. شیرو د نوري د بلیک میل کولو په انداز کې وویل اخ تو. نوري د هغه په مخ لاړې تو کړې. تا زما په مخ لاړې تو کړې. رانږدې شه، دومره رانږدې شه چې زما د زړه درزا ستا د زړه درزا واوري. شیرو په خپل مخ د نوري توکلې لاړې په لاس پاکې کړې او ویې څټلې. زما د نیکه په ټکړو ساتلې شویه نمک حرامه، ما نشي بلیک میل کولی. زه به ځان مړ کم خو ستا دا ارمان به په زړه پاتې شي. ستا دا ارمان به چرې پوره نه شي. نوري په جرأتمندانه انداز کې وویل واقع زه ستا د نیکو په ټکړو ساتلی شوی یم خو اوس لیونی شوی یم. اوس زه خپل سختن نه پیژنم چې زه چا لوی کړی یم. شیرو ورته وایي نوري ته رانږدې شه. دا ته څومره نمک حرامه یې. نوري هغه ته د خپل وخت دور یادولو په انداز کې ووایي واقعي زه نمک حرامه یم خو ستا نیکه څومره نمک حرامه دی.
تمام عمر یې راباندې حرامې غوښې وخوړې، خو نن به زه ستا غوښې ځان دپاره ضرور حلالوم. دا څومره بده خبره ده چې خپلې حلالې غوښې راباندې حرامې کړي دي. دې سره یې د نوري مټ ونیو، هغې ځان سڼ وهو او د شیرو د مضبوطو لاسونو نه یې ځان وویستو. ځان خو یې وویستو، خو لستوڼی یې د شیرو په لاس کې ورپاتې شو. هغې خپل بربنډ مټ ته وکتل، اوس ورسره د خپل عزت خطره شوه. لاس یې ځمکې ته کوز کړو، په ځمکه د ماتې خښتې یو ټوکړه پرته وه. په لاس ورغله او په ډېره وارخطایۍ سره یې راواغسته او په شیرو یې ورګزار کړه. خښته نیغه د شیرو په تندي ولګېده. هغه تندی په دواړو لاسو کې ونیو، ځمکه او اسمان ورته یو شول، په سترګو کې یې ستوري وګړېدل، بېهوشه په ځمکه پرېوت او نوري منډه کړه. ستر چې نوري منډه کړه، څه فاصله به یې وهلې وي چې شیرو بیا په هوش کې راغی. سترګې وغړولې، نوري یې ولیده چې په څه فاصله کې منډې وهلې او لکه د اوږې لیوه بیا ورپسې شو. اوس نوري په منډه ستړې شوې وه. په خپو کې یې دومره طاقت پاتې نه و چې ځان یې خلاص کړی وی. اوس یې د یو الله اسره وه. خدای خبر دا وخت جعفر د کومې راغی چې شیرو یې په نوري پسې په منډه ولیده. جعفر راغی او په منځ کې لار کې ودرېد او نوري ستړې ستومانه د جعفر په خپو کې پرېوته. لنډې ساګانې یې اغوستې لکه چې خدای پاک د هغه اورولې وي، لکه چې د هغې د عزت د بچ کولو دپاره ورته خدای پاک جعفر د فرښتې په شکل کې راستولی وي. نوري د هغه په قدمونو کې پرته وه. جعفر ورټیټ شو، په مټو کې یې ونیوه او په خپو یې ودروله. د هغې ځای په ځای جامې شلېدلې وې. په مټو کې یې ونیوه او په خپو یې ودروله او د هغې ځای په ځای جامې شلېدلې وې. مټ یې بربنډ و. په سترې ویرې جامو کې یې د وجود ځینې حصې صفا ښکارېدې. خپله د سر لوپټۍ نه وه. بې ترتیبه ویښته یې په مخ خواره پراته و. جعفر هغې ته کتل او خپل څادر یې د اوږو نه راکوز کړو او د نوري په سر یې واچو. نوري جعفر ته په معصومانه انداز کې ووی او کتل یې ورته. دا وخت شیرو هم رانږدې شوی. جعفر شیرو وپېژنده او شیرو قدم ونیو. بابا زما عزت بچ که. نوري په ډک اواز کې جعفر ته ووی. شیرو چې جعفر ولیدو واپس یې منډه کړه، خو جعفر هغه داسې ژوند دی چې ته پرېښودو. کلاشنکوپ یې ورپسې ونیو او ثابت جاجر یې پې تش کړو. د ډزو په اواز کې په اونو کې ناستې مارغان والوتل. کاغ یې شروع کړل. شیرو څو اوږدې ساګانې واغستې او په ځمکه قرار شو. جعفر ورغی، د پړ مخې نه یې په تیر ملا پلته واړو او ویې مړ شوې خنزیره. دا وخت د ماسخوتن د اذانګه په فضا کې خورېده. نوري او جعفر دواړه د اذان په احترام کې غلي ودرېدل. جعفر نوري ته او نوري جعفر ته غلي کتل. نوري په سترګو کې د سپوږمۍ په سپینه رڼا کې غټې اوښکې صفا ښکارېدې. جعفر لکه چې د نوري په وجود کې د خپلې لور مهناز وجود لیدلی وي، لکه چې د هغه په مخ کې مهناز ولاړه وي. لوري ته به دا وخت چیرته ځې؟ جعفر په ډېره بې صبرۍ سره پوښتنه وکړه. بابا زه ستا ډېره شکریه ادا کوم چې زما عزت دې بچ کړو. اوس ما پرېږده چې په خپله مخه ځم. د نوري اواز د غریو نه ډک و. په داسې شپه کې زه څنګه پرېږدم تا؟ ما سره زما کور ته لاړه شه بچې، ما خپل پلار وګڼه. جعفر لکه چې په نوري د خپلې لور د مینې تنده ماتوله. ما پرېږده چې لیوان مې وخوري. دلته خو هر سړی لیوه دی چې په چا یې وزبر شي، بابا هم هغه خوري. د نوري اواز ډک شو او بیا په سلګو کې بدل شو. نه نوري، ته په ما شک مه کوه، ته زما دین په دنیا لوري. جعفر د زړه د اخلاصه وویل. نه بابا، زه یوه ښځه یم او ښځه د سړي
کمزوري ده. د ښځې نه پلار شته نه رور شته. څوک ورته د پلار په جامه کې غل شي او څوک ورته د رور او په ژړا شو. نورې ورته د سړو نه نفرت کولو په انداز کې داسې و. زه هم ستا په شان یوه لور زما هم ستا په شان یوه لور وه چې اوس به پیغله شوې وي چې په وړ کوټوالي کې رانه ورکه شوې ده بچی. هغه هم ستا په شان وه هم ستا د عمر. زه د هغې لور وجود ستا په وجود کې وینم. زه راته د خپلې لور په نظر ګورم بچی. بابا دا خو هم زما د پلار په ځای و چې دا مردار شو او ما ته به لور هم ویل. نوري بیا د سړو نه د نفرت کولو په انداز کې بابا ته وویل داسې مه وایه بچی. ټول سړي یو شان خو نه وي که نه. د لاس ګوتو ته وګوره چې ځینې وړې وي او ځینې اوږدې دي. ته چې ما سره لاړه شي زه به تا ته د خپلې ورکې شوي لور ټوله کیسه واورم بچی. راځه زما سره لاړه شه. د جعفر په سترګو کې نوري ته د هغه التجا صفا ښکارېده. د هغې زړه نور هم نرم شو. زه به تا سره ځم او زه به تا سره ضرور ورځم بابا. ته خو زما شوق کیسه واورولو ته زیات کړو. تا خو زما دې کیسې ته شوق نور هم زیات کړو بابا. ته به ماته د خپلې لور کیسه ضرور اورې. نورې د جعفر سره کور ته په تلو اماده شوه. د جعفر کور څه و؟ یو قبرستان و چې جعفر یوازې پکې اوسېدو. نوري کور ته په ننوتو د کور جایزه اخیستل شروع کړو. بابا په دا کور کې ته یوازې اوسېږي؟ نوري پوښتنه وکړه. او قدرمن اورېدونکو همدې سره د کیسې څلورم ټوک چې کوم دی هغه هم په دې ځای باندې سر ته رسو ځکه چې نن مې ته کیسه پوره 5 منټه نوره 6 منټه نوره هم اوږده کړه. ما چې تاسو ته لږ نور خوندونه او مزې واخلئ. که ژوند وفا وکړه ساګانې به وفا وکړه انشاءالله پر روانه اونۍ کې به د دې 5م ټوک به تاسو سره بیا شریکو. د راروان پیر په ورځ د راروان ګل په ورځ باندې د 9 په شپه باندې به ستاسو دا کوربه بیا راځي چې اوس واخلو یو وړه شاندمه. د دې نه پس بیا راځم چېرته مه ځئ. خپل وطن ریډیو FM 90.8 او خپل کوربه سید عادل سره اوسئ. راځئ چې واخلو یو وړه شاندمه. د دې نه پس بیا راځم او ستاسو نیغ په نیغه چې کومه مینه را روانه ده کوم محبتونه را روان دي په 0937551221 باندې ستاسو مینه ستاسو محبتونه به پکې ضرور شاملو. راځئ چې واخلو یو وړه شاندمه. د مینه پس ستاسو مینه ستاسو محبتونه په 0937551221. دربار درکو یو وارې بیا ستاسو کوربه سید عادل تاسو ته وایي هرکلی غږ دی د وطن ریډیو FM 90.8. دربار درکو ستاسو مینه ستاسو محبتونه ډېر په ګڼ شمېر کې را روان دي. دا پکې هم شاملول غواړي ځکه چې ستاسو د مینه ستاسو محبتونه هم زموږ د دې خپرونې کیسه به درته وایم رڼا او ځلا ده او ښکلا ده. نو دغه پکې شاملو په 0937551221 باندې. یقینا چې ستاسو به نن د منګرۍ کیسه ډېره خوښه شوې وي ځکه چې نن پکې ډېر سسپنس و نن پکې ډېر تجسس و او دغه کیسې به موږ ستاسو دپاره راوړو. ستاسو به راځئ زموږ سره د ټلیفون په لیکه باندې او موږ سره به خپله مینه خپل محبتونه ضرور شریکوئ. ټیک ته د شپې ناوخته وخت وي خو دا کیسې به اکثر موږ ته چې نیاګانو کولې یا به موږ ته په حجرو کې مشرانو کولې نیکانو به کولې نو داسې ناوخته وخت. راځئ چې یو کال طرف ته لاړ شو بیا راځو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سید عادل بھائی څنګه یې؟ الحمدلله بالکل خیر خیریت. خپله پېژنګلو که در سره وکړه ضروري لږ خوشحاله به شو. دغه منعبدل خبرې کوم د جمهور نه ساجد شاهد صاحب د کلي نه. هرکلی راته وایو ډېره مننه خوشحاله اوسئ. کتاب هم راله دا ساجد شاهد صاحب را کړو. دا کتاب هم راله ساجد شاهد صاحب را کړی ستاسو دپاره. بس دغه کلیوال یم خاص او ګاونډي وم. ښه جې ښه بس سلام مې ورته ورسوه. بالکل وبه انشاءالله سهار به ته سلام ورسوم. ډېره مننه جي. دا کیسه مو کلو ټوکه ون واورېدل خو هغه یو منځ کې هغه بله یاره پاکستان غیرحاضري وه که نه بالکل او جي 13 پیره به غیرحاضري کړې وه د هغې دپاره بخښنه غواړم او انشاءالله کوشش کوم چې را روانو وختونو کې غیرحاضري ونه کړم. ماشاءالله کیسه ډېره ښکلې زبردسته کیسه ده انشاءالله چې څومره دا کېږي دا به نور هم خوږېږي انشاءالله. بالکل نو خیر دی. ډېره مننه جي. یو جهان مننه. ډېره مننه یو جهان مننه. 0937551221 باندې ستاسو مینه ستاسو محبتونه ډېر په ګڼ شمېر کې را روان دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. هرکلی راته وایو ستړي مه شي راته وایو.
خوشاله اوسې. مازلي یم. مازري د بډبېرې نه هرکلی راته وایو. مازري څنګه حال احوال دی؟ خیر دی؟ ځینې طبیعت دې ښه دی جوړې. شکر الحمدلله خیر خیریت دی د خیره سره. سروره کیسه خو به تا کړې وي که نه؟ خامخا به مې کړي انشاءالله. خو ټک ټک مې اورېدلې د ریډیو مې د نشریات هلته ډېر زیات راته ګنده ویاد. ښه د فیسبوک په لار باندې به دې اورېدلي وو که نه؟ د فیسبوک په لار به انشاءالله سبا لواسې په ټایم لاین باندې خو به دا پرته وي که نه؟ انشاءالله بالکل به دا به انشاءالله زه اورم. او ماغه د منګری وه که بله دې وکړه؟ اومکه د منګری کیسه وه. دا ډېره اوږده نه شوه؟ څلورم قسط دی انشاءالله چې یو میاشت بله اخلي که خیري. مړه دومره اوږدې اوږدې کیسې مونږ چې رالنډې که وروره. اوږدې اوږدې کیسې خوند کوي. دا اوږدې اوږدې شپې روانې دي راله کرم چې دا اوږدې اوږدې کیسې پکې وکړو. او نور څه حال احوال دی؟ خیر دی ټیک ټاک. او ټولې به ډېر سلام د الله په امان. ډېره مننه. وعلیکم السلام او الله حافظ. ډېره مننه. 0-937-55-12-21. السلام علیکم. وعلیکم سلام. سایل عادل ورور عمر محمد تراب د سره دل باجوړ نه هر کله راته وایو جی. هر کله راته وایو ستړی مشه. سلام کوم استاد چې کوم ملمانی دی هغه ټول ته سلام کوم. ډېره مننه جی. یو جهان مننه ستاسو د مینې. الحمدلله قصه خو ما له خیر زمونږ د تاسو چینل لا څو ورځې کېږي چې زما په دې روډو باندې صحیح روډي نه راخلي. ښه ریډیو کې باندې فرق راغلی وي. نه روډو مې صحیح د نور چینل ټول صحیح راغلي. هغه ټرای مې وکړله. ښه جی ښه. دلته زموږ چې تکنیکي چارو واکمنان دي هغوی ته ستاسو پیغام رسوم. ښه هغو ته دا ورسوئ. زه د څلور ورځو نه کال کوم او چېرته کال کوم اواز نه راځي. صحیح اوس ورته وایم. ښه ټول د وطن ریډیو اورېدونکو ته ټول ته سلام کوم. وخت راکول یو ډېره مننه جی. یو جهان مننه ستاسو د مینې. 0-937-55-12-21 باندې ستاسو مینه او ستاسو محبتونه. السلام علیکم. وعلیکم سلام. جی څوک او د کوم ځای نه؟ رخسانه خبرې کومه د کاټلنګ نه. رخسانه خور د کاټلنګ نه. ستړی مه شي. هرکلی راته وایو خوره. ډېره درته مننه. تاسو ښه یې؟ الحمدلله بالکل ټیک ټاک یو. د خیره خیرونه دي؟ شکر دی د خیره. منګری دې واورېده که نه؟ بالکل مې واورېده. مونږ اورو شپه مونږ په خپله نښه خویلې ځکه ډېر زیات خفګان نه دی چې کله د جعفر سره د زنانه روانه شوله. دا نوري چې ورسره روانه شوه. دلته دی کې ډېر زیات خفګان نه دی. مونږ په خپله نښه خویندې یو. ماشاءالله. ښه او یې ژړل ورته نوري ورته وژړل هم که نه؟ او دا وی چې ژړل سره کم ټایم کې چې ورسره تللی نن سبا څوک بچی اعتبار نه شي کولی. هغې خو ورته ووایي. هغې خو ورته وویم که نه دا وخت د اعتبار نه دی. هغه هم زما د پلار په ځای و. یو نو تر په ځنډکه دی کې ډېر زیات خفګان نه دی چې کوم ځای کې ورسره نوري روانېده او په ژړا شوه. دا ټوله کیسه د عبرت او د ژړا یې که نه دی کې عبرت. ټوکونه واورېده هره شپه ورته دا کوو. بله کې ریکارډینګ غږېد و. بالکل. او چې تېر ځل چې ورله اوزګار و که نه انشاءالله بیا به غیر حاضري نه کوم. که نه مونږ ته هره شپه راکېږو نو مونږ د کیسې ته غوږ ږدو. ټولې شپه ټولې خویندې ته راټولې شي او پلار مې مور مې ټولو ته ناست یو. انشاءالله که خیر وي دغه شان خپله وینه به مونږ سره روانه ساتئ او غیر حاضري به انشاءالله کوشش کوو چې نه کوو. کامیاب شو. خطیبان ته سلام او تاته سلام. ټولې مینهوالو ته ډېره مننه. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. رخسانه خور وه زموږ سره د کاټلنګ نه. ټولو مینهوالو ته سلامونه وکړو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خوږ اواز د چا دی او د کوم کلي نه دی؟ تخبینه خبره کوم. تخبینه. ستړی مه شي. جی کیسه دې واورېده که نه؟ کیسه دې واورېدله خو بله ستا ډوټي وه نو بس هغه موږ هم بس انشاءالله کوشش کوو چې را روان وختونو کې بیا چوټي ونه کړو که نه؟ بالکل بالکل. کیسې اوس مطلب وکړه. بالکل کیسې اوس خوند شروع کړو. بالکل بالکل چې دا خدای آباد ساتي. صحیح. السلام علیکم. ډېره مننه جی. وعلیکم السلام. یو جهان مننه. او انشاءالله کوشش کوم چې را روانو وختونو کې غیر حاضري ونه کړم ځکه ما ته خو دا پته اوس ولګېدی چې ستاسو کیسه ته ډېر په بېصبرۍ سره انتظار وي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. عادل صاحب ښه یې؟ الحمدلله بالکل ستاسو دعاګانې دي. شکر دی د خیر. الحمدلله. نور خپله پېژنګلو کې دې را سره وکړه لږ خوشحاله به شو. یاره جی ارچن نه خبرې کوم. لیاقت هارچند نه لیاقت. هرکلی راته وایو. بیا راته ستړي مه شي وایو. څنګه حال احوال دی؟ خیر دی؟ منګری کیسه کې د کوم ځای خوښ شو؟ یاره بس ټوله مې خوښه شوه خو ډېره د افسوس ده. ډېره د افسوس کیسه ده. اوس افسوس پکې شروع شو. یا جی دا
د الک سره چې د بوډا سره جنۍ روانه شو دغه د افسوس و جعفر سره او دغه بل سپیکټر سره چې هغه جنۍ دغه او هغه هم ډېر د افسوس و منګرای صحیح منګرای چې کومه جعفر لور ده څه د جعفر لور ده ماشاءالله ان شاء الله ملاویږي وا ان شاء الله تعالی که خیری کو مرګی لرګی نه کړل ملاویږي به که خیری ان شاء الله الله دې روغ لره ډیر مننه جی او جهان مننه ستاسو د مینې قدر به دونکو هغه غړای هغه لمحه هغه وختونه هغه ټایم په سر ولاړ د کوم چې به زمونږ ستاسو ارزي غوندې بلتون راولي که ژوند وفا وکړه ساګانو به وفایو نه کړه نو ان شاء الله د روان پیر په ورځ یعنې د ګل په ورځ د 9 په شپه به بیا ستاسو قربه سیدادل یو وارې بیا ستاسو سره حاضرېږي تر هغه دمه پورې که د خولې نه مې څه داسې خبره وتلې وي چې ستاسو خاطر به دروند شوی وي ستاسو زړه ته پې سزا رسېدلې وي د هغې دپاره غواړم د زړه له کومې نه ستاسو نه بښنه کوم هم ډېره زیاته مننه چې دا یوه ګنټه مو په دې یخه یخنۍ کې دا یوه ګنټه زموږ دا خپرونه واورېده د هغه مینهوالو زړه له کومې نه مننه کوم مینهوال چې زموږ سره د ټلیفون په کرښه راغلل یا را روان دي راځي د هغه ټولو ډېره زیاته مننه خو د وخت له کمي د کبله او د کیسې د اوږد دې ځای باندې خپل کوربه سید عادل له ورکړي اجازت چېرته هم چې